ټولو تشریف راوړو. زمونږ د میټینګ ایجنډا چې دا چونکې په ډسټرکټ کیبینټ کې شوې وه او په هغې کې فار باچا په خپله دلته راتوخو چونکې هغه پرون ورته کال راغلی دی نن څه احتجاج و پارلیمنټیرین او هغه پېښور ته لاړو نو هغه ووایي چې یاره تاسو به حاضري یقیني کړئ نو زه د هغوی د طرفه هم تاسو شکریا ادا کوم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې ملک کې کوم صورتحال روان دی او زمونږ خان صاحب تحریک انصاف چیرمین عمران خان صاحب چې کوم سوچ کوم فکر کوم نظریه روانه کړې وه او د هغې مخې ته کوم رکاوټونه رالو او کوم سازش یې رالې او په هغې په بنیاد باندې بیا زمونږ حقیقي ازادي مارچ دپاره هغوی اعلان وکړو چې یاره مونږ به د پنجاب نه لاهور نه روزو او پوره من طریقه باندې به خپل احتجاج ریکارډ کوو په ریلي کې به راسره دا ټول پاکستان تحریک انصاف چې څومره دي د پاکستان دا شاملیږي او اسلام آباد طرف ته چې دی هغه به زموږ تګي. چونکې انتهایی د افسوس سره دا خبره کوو چې نن په پاکستان کې جمهوریت چې دی هغه په تیاره کې دی. موږ همیشه پاکستان تحریک انصاف مشر چې غواړي هغه دا غواړي چې یاره په دې ملک کې د ازادي وي په دې ملک کې د آیین او د قانون بالادستي وي په دې ملک کې د زموږ آیین مضبوط وي او زموږ جمهوریت مضبوط وي. خو چونکې 13 هفته کې کومه واقعه راغلې ده زموږ په خان صاحب باندې فایرنګ وشو د الله لاک شکر دی چې هغې کې هغه محفوظ دي. یقینا چې موږ د بونیر په دې خاوره مندرن په دې خاوره باندې د هغې یو ځل بیا مذمت کوو او چونکې آی خلکو ته دا میسج ورکوو چې یاره هر قسمه تاسو داسې اقدام اوچت کړئ خو د پاکستان تحریک انصاف دا مټې چې کومې مضبوطې شوي دي یا دا کوم سوچ او کوم فکر چې دی هغه روان شوی دی دا ختمېدو والا نه دی. دا د پاکستان ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی او په هر مشر او کشر کې دا شعور اوس پیدا شوی دی چې هغه د خپل حق تپوس کولی شي. په هغې سلسله کې اوس تاسو اینه چې دوباره هغه لانګ مارچ زموږ ازادي حقیقي مارچ چې دی اعلان شوی دی او د پنجاب نه را روان شوي دي او په هغې کې بالخصوص بیا زموږ ملکن ډیویژن چې دی هغه زموږ خپل وزیر اعلی محمود خان صاحب ته او زموږ مشر مراد سعید صاحب ته حواله شوی دی چې ملکن ډیویژن به د دوی په قیادت کې مخکې د پرویز خټک صاحب سره شریکېږي او هغوی به بیا اسلام آباد طرف ته تګي. په هغې سلسله کې ځای په ځای باندې که تاسو ګورئ نو پرویز خټک صاحب دي او زموږ د نور قایدین چې دي یا زموږ وزیر اعلی صاحب دی محمود خان صاحب هغوی هر ځای کې یو احتجاج مظاهرې احتجاجونه چې دي هغه ریکارډ کوي هغه ځایونو ته ځي. نو زموږ را روانه جمعه ورځ ده چې را روانه جمعه باندې زموږ خپل وزیر اعلی محمود خان صاحب او مراد سعید صاحب به دلته تشریف راوړي په دغې حقیقي ازادي مارچ په حواله باندې چې هغه به زموږ د بونیر د ولس سره مخامخ کېږي او هغوی ته به د خپل ایجنډا چې ده د اسلام آباد د تګ هغه بغدي. چونکې زه د بونیر دا خاوره خوش قسمته ګڼم چې الحمدلله په دې خاوره باندې د پاکستان تحریک انصاف یو زور دی الحمدلله یو قوت دی یو اتفاق دی یو اتحاد دی او د هغې ژوندی ثبوت دا دی چې تاسو یې نه چې کله مونږ ته خپل وزیر اعلی محمود خان صاحب په هدایاتو باندې کال راکړی دی نو زمونږ ضلعي منتخب ممبران صاحبان منسټر ریاض خان شو یا زمونږ ډیډک چیرمین فرجان باچا د هغوی سره زمونږ د ضلعې په قیادت کې په زرګونو خلک چې دی هغه وتی دی الحمدلله او بار بار یو پیره نه بار بار خپل امتحان کې کامیابېدو طرف ته تللي دي او یقینا په دې باندې هم تاسو له مبارکباد در کوم چې کله زموږ د پارلیمنټیرین میټینګ و او خان صاحب پېښور ته راغلی او نو هغه وایي چې بونیر مثال نشته هغې چې کوم ریکارډ دی چې هغې راغلي دي خپل وزیر اعلی صاحب محمود خان صاحب د هغې پوره نمایندګي زموږ وکړه چې یاره بونیر چې دی هغه چې موږ کله هم ټارګېټ خولی نو مخکې راغلي دي. اوس په دغې جمعې په ورځ به هغې راځي د سواړی چوک ته د سواړی په چوک باندې به مونږ احتجاجي مظاهره کوو چونکې جلسه نه ده خو مونږ به د جلسې ریکارډ هم په دې مظاهره کې انشاءالله ماتو چې د مونږ د بونیر د مین سړک چې چوک دی د سواړی په هغې باندې به زمونږ د پاکستان تحریک انصاف چې دی ادنا ورکر نه والا لیډرشپ پورې ټول به موجود ان شاء الله
او د خپل وزیر اعلی محمود خان صاحب او د مراد سید صاحب چې دی د هغوی به استقبال کوي او هغوی ته به دا ښیي چې یاره په کم نظر تا زموږ نمایندګانو ته کتلي دي، په کم نظر تا د بونیر خاورې ته کتلي دي او په کم نظر تا د بونیر د خاورې خدمت کړی دی، موږ له فنډونو ریلیز کړي دي. نو دا د هغې ژوندي اوس ثبوت دی چې دا خلک چې دی دا په تاسو باندې اعتماد کوي، دا زموږ په عمران خان صاحب باندې اعتماد کوي. نو په هغې سلسله کې موږ راغلي یو چې تاسو د اوس نه خپل د خودخیل او د خودخیل کې خو میټینګ به افسر خان راغواړي، خو زموږ د تحصیل مندړ چې تاسو اوس په هر ویلیج کې چې دی خپل میټینګونه د اوس نه روان کړئ او تاسو د هر یو ویلیج کونسل نه کم از کم چې 100 کسان یا د 100 نه په بره 100 نه به کته بالکل نه چې کم از کم د 100 پورې کسان د هر یو ویلیج کونسل نه تاسو روباسئ او سواړی ته 2 بجو له انشاءالله ځان راورسوئ. نو هغه 2 بجو له به هغوی راځي، دوی به یوې نیمې تاسو کوشش وکړئ چې 1 بجې راشئ چې موږ مونځ هم هلته شریک کړو په پای ځای کې جمعې ورځ وي. نو تاسو به کوشش دا کوئ چې د وخت ته راوځئ، 2 بجې به د هغوی راتګي، د هغې نه مخکې چې دی نو زمونږ هلته په سړک باندې خپلې مظاهرې ته خپل پنډال ته تله چې دي هغه سجاول چې دي هغه زمونږ ستاسو چې دی هغه فرض دی. نو انشاءالله زه دا امید لرم چې زمونږ دا څومره قایدین دي، زمونږ مشران دي یا زمونږ کشران دي، نوجوانان دي، هغوی ته به دا میسیج رسي او په جمعې په ورځ به انشاءالله په بھرپور انداز باندې تحصیل مندړ او بالخصوص پوره بونیر داسې استقبالیه کوي او داسې د خان صاحب سره به داسې یکجهتي کوي چې انشاءالله تعالی په ماضي کې به دا چا نه کړي او کوکۍ نوم تحریک انصاف پکې او کوماتي ریکارډ نوم انشاءالله تحریک انصاف پر ماتي. زه یو ځل بیا ستاسو زړه کومې شکریا ادا کوم او دا نن تمه لرم چې څنګه تاسو په ماضي کې راغلي یې جلسو له جلوسونو له په سوونو گاډي خو ایستې دي، دا یو ځل بیا امتحان دی په بونیر په مشرانو باندې په منتخب نمایندګانو باندې. نو انشاءالله دا تمه لرم چې تاسو به د خپلو نمایندګانو د خپل قایدینو چې دي سترګې اوچتې لرئ او پاکستان تحریک انصاف په اپوزیشن ته دا ښایي چې یاره موږ په دې خاوره باندې قایم دایم یو، موږ د خپل لیډر سره خپل ویژن سره د خپل نظریې سره تحریک انصاف ته جنډې سره اوږه په اوږه باندې ولاړ یو. نو انشاءالله چې هغه کله مظاهره وشي د هغې نه بعد به بیا موږ له تاریخ راکوي، د هغې نه بعد به موږ اسلام آباد ته تګي که خیر د بونیر نه، د هغې دپاره به هم بیا تاسو د مندړ چې کوم مشران یې هغوی به خپل میټینګ وکړي چې هر ویلیج کونسل باندې څومره گاډي دي. نو بیا به انشاءالله د هغې نه بعد چې دی په زرګونو په تعداد ګاډي انشاءالله اسلام آباد طرف ته مو باسو او د هغې پورې به واپس نه راځو. زموږ صرف یو ایجنډه ده، د خان صاحب یو ایجنډه ده چې بس قبل از وقت الیکشن دی وشي چې هر چاته پته ولګي چې څوک د چا په حق کې دي چې مونږ انتخابات چې دي هغه پوره امن طریقې سره وشي او د کوم زمونږ جمهوریت زمونږ آیین چې کمزوری شوی دی چې هغه جمهوري رڼاګانې مونږ واپس راوړو، خپل آیین مونږ مضبوط کړو. ډېره مهرباني، ډېره